علم ډېر لوی شی دی. علم ما لیدلی دی چې د چا علم و. علم ما د علامه شمس الحق افغاني لیدلی دی. علم ما د مولانا عبدالحق اکوړوي رحمه الله لیدلی دی. علم ما د خپل شیخ او استاد او پیر او مرشد مفتی آدم پاکستان مفتی محمد فرید رحمت الله علیه لیدلی. علم ما د خپل باباجی او د خپل جد امجد شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا شاهزاده صاحب رحمت الله علیه لیدلی. د مولا نیمه د خلکو سره یو شی جوړ کړی دی. صرف دومره ده چې د خپل باباجي دعا ده بس، چې هغه به ما ته ډېرې زیاتې دعاګانې کولې، لږې نه. او ما چې کله د وړې دورې درس شروع که په دارالعلوم نعمانیوت مانځو کې، باباجي به دا خبره کوله، په دې الله ګواه دی. ما ته بچې اوس خوشحاله شوم چې زما کتابونه دې درس کړل، ځکه هغه 53 سال 54 سال د وړې دورې درس کړی دی. وی اوس خوشحاله یم. اوس که خدای لازم په روغړه به وایځم چې ما نه دې کوم کتابونه ویلي نو هغه کتابونه د خلکو ته شروع کړل. نو چې مولانا یوسف احمد صاحب دلته وړه دوره شروع کړه نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. مې زمونږ د باباجي او میراثو هغه مولانا یوسف احمد صاحب جمع کړ. الحمدلله دا وړه دوره دا زمونږ باباجي به خوله. 53 سال 53 کاله هغه د پیرانو په جومات کې دا وړه دوره ښودلې ده او 1 روپۍ تنخواه نه راغشتې. سره د دې نه چې د ډېرو لویو مدرسو نه هغه ته افر شوی و، د پېښور نه، د غټو مدرسو نه، د دارالعلوم حقانیې نه مولانا صاحب ما ته ویلي و چې باباجي د شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم صاحب د زروبی وفات شوی و. ما ته وی باباجي ته دې ووایه چې موږ له یو کتاب له دلته درس له راځي. ما ورته وویل زه خوشحاله شوم، دارالعلوم حقانیه خو لوی ځای دی، د هغې دورې حدیث خو ډېر لوی کمال دی. ما ته وی بچې دومره مې وس نشته چې له دې ځای نه کوړي ته ځم راځم، هلته پاتې کېدی نه شم. او تنخواه زه نه هلم، ما الله سره وعده کړې ده چې زه به درس خالص د الله د رضا دپاره کوم. دا ټول د پیرانو د کندي دا باچا صاحب یار محمد باچا صاحب دا ټول ناست دي. سهار به لاړه و برجۍ ته به یې ډډه والې و، طالبان به ورته راغونډو او وړه دوره به یې پړاوله. او داسې سبق یې ښولی دی چې جنازه به وه د پختیار په تورنګزو عوام ګواهان دي. دا طالبان به یې ځان سره مقبرې ته بوتل، هلته به یې ورته سبق ښو خو چوټي به یې نه کوله. ما د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه سره ډېره ناسته کړې ده. مازدیګر به زما هغه سره ناسته و، مجلس به و. دا یقین وکړئ ما د هغه نه په خپله اورېدلي دي. هغه چې به داسې یو خبره کوله په دې پوزه به یې لاس راښکېږه، ګویا لفظ به وي. دا زمونږ میا صاحب د دې خبرې ګواه دی. زمونږ د میروزو میا صاحب محبوب اکبر الله دې وله روغ صحت ورکړي، ګواه دی. جاوید صاحب و خدای پاک دې وبخي، هغه وفات دی، د دې خبرې ګواه دی. په دې پوزه یې لاس راښکه وایي چې ګویا مولوي شهزاده صاحب له چې نن الله په فقه کې کم مهارت ورکړی دی ګویا دا د بل چا نشته. دا دغه الفاظ. او زمونږ د وړې دورې په کال باندې افغاني صاحب پسې مونږ لاړو چې مونږ ته به راځې د مشکات اخري حدیث به وی. نو راغې زمونږ د وړې دورې په کال د مشکات شریف اخري حدیث ته وزیرګل حاجي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه ورته کېناسته وي زما په سر چوپ وکړه. 2 نیمې 3 ګنټې یې په هغې تېرې کړې په هغه اخري حدیث. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال كنتم تتمون 70 أمة كنتم خيرها وأبرها على الله.
2 نیمه ګنټې په کم 3 ګنټې ما نه هیر دي که 3 ګنټو ته هغه په دې حدیث تحقیق ورسوم او بیا په دیرګل اجي صاحب سر ورښکته که ټوپی لرکوي صاحب په ما چوپ وکړه یا فیض الرحمن باچا صاحب خدای پاک دې وبخي هغه ورغی په ما چوپ وکړه حبیب الحق اجي صاحب خدای دې وبخي څو ورځې مخکې وفات شو موجودو په مجلس کې ټول مړه دي اوس بیا ورته موږ وایي صاحب موږ ته حدیثو اجازت وکړه وی بچې اجازت خلک هله کوي چې دوره حدیث وښایي ووایي تاسو ته خو لا دوره پاتې ده نو په نیمه کې اجازت غواړئ نو بیا وی مشروط اجازت بدله درکړو مشروط دا دغه الفاظ وي چې تاسو کله نه دوره حدیث وکړه او بخاري م خلاصه کړه هغې نه پس به تاسو ته زما را حدیثو اجازت ما سره د خپل باباجي دعاګانې دي نورې سره نشته زما په خدای قسم د خپل ځان صفت او د خپلو مشرانو ما ته ښه نه ښکاري خو دا قسمیاً درته وایم تهجد چې تا هغه نه دي پرېښي زه به ورسره کوټه کې سملاستېدم او کله که به ډېر هم ناجوړه او پاتې به شو نو د حدیث د عمل مطابق به هغه د نور خطو نه پس بیا هغه تهجد کول او دا الفاظ مې د هغه یاد دي خدای ته به یې بني جړل څه به یې وي دا شعر مې یاد دی تعاظمني ذنب فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما زما ګناهونه خو ډېر زیات دی الله ما خو د ګناه ډېر لوی بوج راغی خو الله د خپل ګناهونه مې ستا عفو سره مخامخ کړل نو زما د ګناه نه ستا عفو الله بیا ډېره زیاته ده یقین په خدای وکړه ما ته د هغه دا الفاظ هم یاد دي وی الله ستا پیغمبر فرمایي چې الله پاک دې وخت کې 3 اوازونه کوي هل من مستغفر فاغفر له څوک بخونه غوښتونکی شته چې وی بخم هل من سائل څوک سائل شته چې دی دعا قبوله کوم هل من مسترزق څوک طلب د رزق شته چې زه وله روزي ورکم دا به الفاظو وی الله دا خو تا ته موږ نه دي ویلې په خپله ته دا آواز کوې څونه عجیبه نکته ده موږ خو تا ته نه دي ویلي چې دا ووایه الله ته په خپله دا آواز کوې نو الله زه سوالګر یم زه غوښتنه م کوم الله زه بخښنه م غواړم زه روزي م غواړم او زمونږ اصل خپل کلی د پړانګې دي د پړانګو بابا زمونږ نیکه دی زمونږ د نسب مشران اوس هم د پړانګو بابا د قبر خپو ته خښ دي زمونږ نیا وم د ماشومان مونږ به یې بوتلو هلته او زما د نیکه پلار شیخ محمد اسماعیل رحمت الله علیه دلته تورنګزو ته راغلی یقین په خدای وکړه دا مې یاد دي باباجي به وی زما پلار زه د 7 کالو م چې زما پلار وفات شوی دی او زما مور ما سره خواري کړې ده وی یو زوم یو مې خور وه بل رورې مو عبدالغفور هغه وفات شوی تورنګزو په دې مقبره کې دفن دی وی زما مور به یواګې پخه کړه ګوته به یې پکې راښکه چې بچې دا نیمه به ته خوري نیمه به دې دا خور خوري او هغې به غریبې ناره تېره کړه وی دا وخت په ما تېر شوی دی علم ولا خدای ورکړه د تورنګزوالو مینه یې ځان ته داسې راښکه چې د تورنګزو د بچي ته هغه داسې ښکارېده لکه د خپل پلار په شان دا تپوس وکړئ تاسو او دا ټولې د هغه دعاګانې نورې څه نشته خو زه په دې د الله شکر ګزار یم ما وړه دوره هغه نه کړې وه هغه نه مې هدایې زده کړې وې چې زه به کله د هدایې مې خولې نو بیا به مې ته تپوس کوم ابا په دې خوشحالېده هلته استاد هم چې ما به خولې نو ما به ورته هدایه کوله وکړم دې دی باندې ډېر به خوشحاله شو هغه هدایې زما رور مولانا یوسف احمد صاحب ما نه ویلي هغه مشکات یې ما نه ویلې دی هغه وړه دوره ما نه کړې ده سره د وړو کتابونو الحمدلله ما خو ډېر عمر وړه دوره مې په چوټیانو کې به هم خوله ټول عمر مې ښودلې وه اوس خو دوره حدیث راله نو شکر دی چې د بابا هغه میراث ما ته او زما نه یوسف احمد مولي صاحب ته منتقل شو او سخت کال الحمدلله تاسو وینئ د 100 نه زیات طالبان الحمدلله دا پټکو والا بچي چې مخامخ ناست دي دا د وړې دورې نه فارغ دي الحمدلله په دې زه خوشحاله
دا د خدای فضل دی زما ورور. د مدرسې په لږ وخت کې څومره ترقي وکړه الحمدلله. ښه قابلان استادان دي په دې مدرسه کې، د خدای پاک فضل دی. د رکوټي نحو امیر رماله تر وړې دورې پورې هر استاد الحمدلله ښه قابل او جید او ښه د سبقونو اهتمام دی پکې. چوټیانې بوټیانې نشته، ښه پوره تکرار، ښه پوره مطالعه، کوشش او خواري دا ده چې خدای پاک د دې نه یو ښکلی خشته عالم وباسي.